عمران خان مخالف نون لیگ رهنما اخر د عمران خان لومبنۍ ښځې جمایما خان پسې هم یو ډېر غټ پوسټ کړی دی چې په هغه پوسټ کې کمې خبرې کړي دي چې تاسو اورئ تاسو به هم حق حیران شي چې خبره څنګه د جمایما خان نه په عمران خان باندې راتاوه شوې ده. بل طرف ته شهباز شریف ته په تلو کې یو ډېر غټ سرپرایز میلو شوی دی او د نون لیگ د وزیرانو یو لیست هم تیار شوی دی. هغه وزیران کم وزیرانو چې په دې 17 میاشتو کې کرپشن کړی دی او د کرپشن حد پار کړی دی او بل طرف ته دغه وزیران چې کوم دی په میډیا باندې هم نشي راتللی، په میډیا باندې د نوم هم بین کړل شو. بل طرف ته سند نگران وزیر اعلی جسټس مقبول باقر مقرر کړل شو. د سند نگران وزیر اعلی هم مقرر کړل شو جسټس مقبول باقر. دا یو ریټایرډ جسټس دی، مقبول باقر نوم دی چې د سند وزیر اعلی مقرر شو. اوس پراسو چې څومره هم خبره تاسو سره مو کې په دې باندې ډیټیل سره خبره کو. ټول نه پهله د عمران خان چې کوم مخالف دی غي د عمران خان لومبنۍ ښځې جمایما ګولډ سمیت پسې یا جمایما خان پسې چې کوم پوسټ کړل دی په هغې باندې خبره کوو. شازیب چې کوم دی دا د نون لیگ یو صحافي هم دی او د هغه یو ډېر غټ سپورټر هم دی، رهنما هم دی شازیب. او ډېر داسې د نون لیگ نور هم صحافیان دي چې جمایما خان پسې پوسټونه لګولي په خپل پروفایل باندې، داسې پروفایل چې هغه بلو ټیک ویریفایډ دی. جمایما خان ټارګټ کور نه پس ټوله خبره په عمران خان راتاو شوې ده. پیله جمایما خان ټارګټ کړی ده او جمایما خان په ټوله هسټري بیان کړی ده، هغې نه پس په عمران خان راتاو شوې. څنګه راتاو شوې ګورئ. شازیب لیگی جمایما 1974 کې یو داسې مور پلار نه پیدا شوی و چې د هغې مور او پلار خپلو کې واده هم نو کړی. دا شازیب لیکلی دی چې جمایما په 1974 کې د یو داسې مور پلار نه پیدا شوی و، مطلب چې هغې خپلو کې واده هم نو کړی او هغې نه د جمایما پیدا شوه. بل جمایما د خپل عمر نه زیات عمر والا هلک سره پلی بوای، عمران خان له پلی بوای ویلی دی. جمایما د خپل عمر نه زیات عمر الک سره پلی بوای ریټایر کرکټر عمران خان سره واده کړو. څه ټایم د پاره دواړه پاکستان کې او عمران خان نه 2 بچي پیدا شو. او دا خبره هم د سوچ ته چې عمران خان به مخکې سیاست پسې کنځلې کولې، خو چې کله جمایما خان سره واده وکړو د واده نه یو کال پس خپله هم د سیاست میدان ته راکوز شو. اوس دې ځای کې دې سازش لګورئ لکه مطلب یو قسم له دا ثابتوي چې کله جمایما سره واده وکړو هغې نه پس د هغې په شفارس باندې د سیاست له راغلی دی، د هغې په خوله باندې د سیاست له راغلی، مخکې د سیاست پسې کنځلې کولې. دا الزام ګورئ. جمایما د دویم زوی پیدایش نه مخکې پاکستان نه انګلستان ته قیمتي لوازمات سمګل کولو کې گرفتار شوه. دغه ټایم د نواز شریف حکومت جوړ، یعنی هغه وخت د نواز شریف حکومت لکه د نواز شریف حکومت کې په جمایما خان باندې د ټایلونو سمګل کولو الزام ولګېدو. ټایلونه نه د په فرش باندې را فلورینګ وی چې کېږي، د فرش ټایل زیاده وال فلورز چې کوم د دیوالونو فلورز د دیوالونو ټایل د دیوالونو ټایل سمګل کولو یو لکه پاکستان نه هغې ټایلونه سمګل کول انګلستان لجي نو په هغې باندې دا الزام هم لګېدلی دی. دا څوک لیکي؟ دا شازیب صاحب لیکي. بیا په 2004 کې د عمران خان نه طلاق واغشتو او سره د بچو لندن ته واپس لاړه او لندن کې بېشماره سړو سره تعلقات. دومره غټ الزام ګوره. 2015 کې خپل پروډکشن جوړ کړو، په هغې کې ټي وي شوز او فلمونه جوړول. جمایما ګولډ سمیت وایي چې زما سیاست سره هیڅ قسم تعلق نشته، خو بیا هم د پاکستان په سیاست باندې نظر ساتي. دا یو غټ پوسټ دی لیکلی. نورې خبرې پکې هم شته وورئ. او وخت په وخت داسې خلکو سره ملاقاتونه کوي چې هغه د پاکستان یا د پاکستان د ادارو خلاف کار کوي. په دې کې د ډیرو کسانو د انډیا خفیه ایجنسی سره هم تعلقات شته دي چې کومو کسانو سره د عمران خان ښځه جمایما ګولډ سمیت ملاقات کوي. او کم خلک چې لندن کې د نواز شریف کور مخې ته احتجاجونه کوي نو دا هغه خلک دي، کم خلک چې جمایما سره ناس پاس خلک دي. ډیرو خلکو شازیب په دې پوسټ باندې اپریشیټ کړی هم دی او ډیرو خلکو په تنقید هم کړی دی. مطلب اوس خبره کم دي نه راته شو. ګوره خبره د جمایما نه شروع شوه چې جمایما د یو داسې مور پلار نه پیدا شوی چې هغې واده هم نو شوی. بیا عمران خان سره واده وکړو چې عمران خان یې پکې پلی بوای هم یاد کړی دی. بیا عمران خان سیاست سره شوق نو خو چې جمایما سره واده وکړو د هغې په فرمایش دی سیاست له راغو. بیا ګوره سټوري کم طرف ته راته شوه. په لندن کې چې کم خلک چغې وخي نواز شریف پسې یا د نواز شریف کور مخې له احتجاجونه کوي نو هغه د جمایما خان خلک دي. جمایما خان هغه خلکو سره ناسته پاسته کوي. جمایما خان د پاکستان په سیاست باندې نظر ساتي او مطلب د پاکستان سیاست کې انټرپشن چې کوم دی تر اوسه پورې جمایما خان کوي او عمران خان چې کوم دی جمایما یو قسم له دلته ایجنټ لګولی دی او ایجنټ ساتلی دی. نو پیله وګوره یو ښځه که هر څنګه وي خو هغه دا نه غواړي چې د هغې خاوند بل چا سره واده وکړي. نو د جمایما نه پس ګوره ریحام خان سره عمران خان واده وکړو، ریحام خان نه پس بیا بشرا بیبي سره واده وکړو. نو دا لکه څنګه ښځه چې د خپل خاوند دومره کولو پرېښي او بیا هغه خاوند د هغې دپاره دومره کوي چې لکه خپل ملک سره هغه بېوفۍ کوي یا په خپل ملک سره غداري کوي. نو دا هم یو قسم له د سوچ خبره
خبره ده جی. بل د دې دومره غټ پوسټ او د دروغو شاته سازش شوی چې عمران خان يهودي ایجنټ ته خبره کم طرف دراغه او ماغه يهودي ایجنټ لراغه چې عمران خان يهودي ایجنټ ته او عمران خان شاته اصل مهره چې کومه ده اصل چهره چې کومه ده عمران خان بیک بون چې کوم دی عمران خان بیک سپورټ چې کوم دی هغه جمعه خان او داغي خاندان دی. دا شازیب د پوسټ مکمل پوسټ مارټم تاسو سره مو کو او بل چې تاسو سره ما کم خبر شریک کو چې نواز شریف ته شهباز شریف ته پتلوتلو کې یو غټ سرپرایز ملو شوی دی. نو هغه دا رجی داسې به پی ټی آی صرف لکه څنګه تاسو له معلومه نگران وزیر اعلی پرون نگران وزیر اعظم پرون حلف اوچت کړی دی. نو دا څنګه چې صرف پی ټی آی باندې به تکلیفات راځي تکلیفات پوس په هر پټای باندې راځي کومه پټای کې چې کرپټ سړی وي دغه خلاف اپریشن سٹارټ کیږي او دا یو ډیر غټ اقدام دی زموږ د مرګ د ترقۍ د پاره دا سټپ چې اسټابلیشمنت ډیر مخکې ایستلې چې کله هم نگران سیټ اپ راځي نگران سیټ اپ نه ټول انارو د نور کوي چې کوم کسانو په سېنات کې کار کړي کوم کسانو په اسمبلی کې ناشته کړي کوم وزیران دي څومره هم د ملک وزیران دي دا غي انارو دا غي پاسپورت دا غي ټریول هیستوري دی بین کې او غي نه پس ته پټولو انویسټیګیشن کوي چې دا هر کال هر حکومت لونه پس اسټابلیشمنت دا کار شروع کینو زموږ د ملک ترقی به تاسو ګوري چې زموږ ملک څومره ترقی کوي چې کله وزیران رانیسي کنه چې کوم کرپشن کړي او د حکومت نه پس رانیسي نو چې راتلونکي کوم حکومت راځي بیا هغه کې چې کوم وزیر یو کرپټ ډیر په سوچ سمج باندې کرپشن کوي اب وای چې کله د مونږ حکومت ختم شي اسټابلیشمنت په مرانی سي نگران وزیر اعظم په مرانی سي نو هغه ټایم کې بیا غي کرپشن نه کوي. نو دا سټپ ډیر مخکې چتول پکار دی او دا کنټینیوسلی دا رنګ برقرار ساتل پکار دي چې کله هم د یو ملک د کله هم د یو مطلب د یو پارټي کله هم د یو پارټي حکومت ختميږي نو د هغه حکومت ختمېدو نه پس چې کله نگران وزیر اعظم راځي نو چې څومره هم وزیران دي دا غي ټریول هیستوري ختمي دا غي مطلب چې کم ټریولینګ دی ولا بین کوي چې بل ملک ټریولینګ نه کوي ان ارو دم نور کوي چې ترسو دا غي احتساب نه وشي نو هغه نه پسته بیا بل الیکشن کوي نو تاسو به د پاکستان ترقی وګورئ بل طرف لګورئ نون لیگ او پاکستان پیپلز پارټي ته هم لیست جاری شوی دی د هغه وزیرانو کم وزیرانو چې کرپشن کړي دي هغه کسانو ته به اوس په میډیا هغه کسانو نوم هم ته په میډیا باندې نشي میډیا ته هم سټریکټلی دا کسانو لیست ور دا شوی چې د کسانو نه انټرویو هم نه خلای دا کسان به تاسو په جرګو کې هم نه کې نه وي دا کسان به تاسو په شوګانو کې هم نه کې نه وي د کسانو به نوم هم نه خلای او دا هغه کسان چې کوم کسانو کرپشن کړي پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون کسان چې کوم دي باقاعده هر پارټي له لیست ور کړه شوی چې د کسانو له تاسو د راتلونکي الیکشن د باره ټیکټ هم نه ورکوي نو چې دا کار نگران وزیر اعظم او زموږ د ملک چې کم سیستم دی یا زموږ د ملک چې کم اسټابلیشمنت دی دا کار چې د هر حکومت ختمېدو نه پس کوي څنګه تاسو لموي زموږ د ملک حالات زموږ د ملک تقدیر به بدل شي جی بل هغه او دغه خلاف پوس کاروي هم کیږي د 17 کسانو لیست دی کې د هر پارټای کسان شامل دي کې پی ټی آی ولا هم شته د کې پاکستان پیپلز پارټي ولا هم شته د کې د نورو پارټو خلک هم شته 17 کسانو کې مختلف پارټیانو کسان دي د هر پارټای نه دوه درې درې روچت کړي دي چې کوم کسانو کرپشن کړي دي نو دا یو ډېر ښه سټپ ته دا اپریشیټ کول پکار دي پاکستان سره څومره هم عوام دي پاکستان سره مين لري د پاکستان ترقی غواړي نو هغه عوام له پکار چې د اسټابلیشمنت او د نگران وزارت دغه سټپ اپریشیټ کی چې کله هم سیټ اپ ختميږي کله هم یو حکومت ختميږي او نگران سیټ اپ راځي نو نگران سیټ اپ له پکار دي چې د هغه وزیرانو کم وزیرانو چې په اسمبلی کې ناشته کړي دا کم وزیرانو ته چې وزارت ملو شوی دی دا غي احتساب کوي نو البل الیکشن کوي نو دا ډېر مزو کیږي نو تر اوسه پورې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې مرګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام